بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه إلى آخر الحديث. زما د اسلام قابل قدر مسلمانان نورونو د قبر متعلق درې څلور روایت مخکې تیر شول. دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ روایت ده. عثمان سے متعلق رسی انه کان اذا وقف على قبر، سکله قبر باندې به ودرېدو، قبر به وکتو، غزه کې به ودرېدو، بکا ژړا به شروع کړل، په ژړا به شروع دومره به وژړل حتی یبل لحیته، چې ګیره مبارکه هغه به لمده شوله. ګیره لندېدل دا داسې وړو خو باندې نه کېږي، چې کله سړی ښه ډېر وژړي نو ګیره مبارکه بیا لنده شي، ډېر زیات به وژړل په قبر باندې. قبر سره خوا کې به ولاړو. فقیل له، عثمان صاحب ته ویلی شو تذکر الجنة والنار، تاسو د جنت تذکره کوئ، تاسو د جهنم تذکره کوئ، فلا تبکي، هغه ټیم خو تاسو سترګو نه اوښکې نه بهیږي، وتبکي من هذا، او قبر سره څه کله ودرېږئ نو دې ځای کې تاسو سترګو نه اوښکې ځي، دومره اوښکې دومره ژړا تاسو کوئ چې ګیره مبارکه ملنده شي. فقال عثمان سے وہ فرمائل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بشک نبی علیہ السلام فرمائلی دی ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر دا د اخرت د منازلنا اولنې منزل ده. فإن نجا منه، کبه د قبر کې چاته نجات ملاو شولو، فما بعده ایسر منه، دینه بعد کوم حالات دی هغه آسان دی وربندي. وإن لم ينجو منه، او کدینه نجات ورته ملاو نشولو، په دې قبر کې گرفتار شولو، عذاب قبر ور باندې مسلط شولو، عذاب قبر کې گرفتار شو، فما بعده اشد منه، په دینه ورسته کوم حالات دی هغه ډېر زیات سخت دي. تاسو ته مویل مې د دنیا انسو مصیبتونه د نزع په حالت کې یو مصیبت سره برابر دي، به د نزع ولا او د ساده وخلو ولا کوم مصیبتونه دي انسو مصیبتونه دا د قبر یو مصیبت سره برابر دي، به د قبر ولا انسو مصیبتونه د حشر یو مصیبت سره برابر دي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي که قبر نه نجات ورته ملاو نشولو، وی دینه بعد کومه مرحله ورته روانې دي، غډيري سختی دي او ډېرې درنې دي. قال عثمان سے فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه، ما نه د کتل یو منظر هم بالکل مگر قبر هغه ډیر سخت منظر ده، او د قبر نه سخت منظر او زیات سخت منظر ما نه د کتل. قبر کوم منظر ده دا ډیر سخت ده. الله تبارک وتعالى د مو تاسو ټول ته نجات را نصیب کی. دبل روایت هم د عثمان رضی الله تعالی عنہ د فرمای قال کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن الميت، نبی علیہ السلام بس کله د میت د دفن کېدو نه فارغ شولو، وقف علیه، به په قبر باندې به ودرېدو. فقال نبی علیہ السلام وو فرمایل استغفروا لاخیکم، دې خپل رور ته بخنه وغواړئ، دعا وکړئ الله دې ته بخنه وکړي. ثم صلوا له بالتثبیت، به دې ته د تثبیت د ثابت قدمۍ ولا سوال وکړي، الله کوم سوالات ورنکیږي نکیر او منکر نه کوم سوالات کوي، الله غا سوالاتو کې کامیاب کی، زړه مضبوط کی. فانه الان يسأل، ځکه اوس دینه تاسو کېدلی شي. طریقه دا ده سکله قبر کې میت دفن شي نو بیا په سر طرف نه سوره بقره ایتونه او خپل طرف ته کوم حافظ سے بولاړوي، عالم ولاړوي، نو هغه به د سوره بقره اخرنی ایتونه ولولي. هغې نه بعد به موږ داسې کوو چې ټول بیا راوتښتو، هر یو سړی منډه کوي رسیه نه، په کار دا ده څه غځې کې لږ ودرېدلی شي، کېنستلی شي، الله ته زاری وشي چې خدای دې نو سوال و جواب کېږي، اما پلار ده، اما مور ده، اما ورور ده، اما رشتہ دار ده، خدای ته په دې سوالاتو کې کامیاب کړي، الله ته ورته بخښنه وکړي، الله سوالونو کې غلط ما کړي، دې طریقې سره غځې کې بې ساری پکار وي. ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایل استغفروا لاخیکم، دې ورور ته بخښنه وغواړئ، ثم صلوا له بالتثبیت، به د ثابت قدمۍ ولا سوال ورته وکړئ. فانه الان یسأل، دینه اوس تپوس کېدلی شي، نکیر و منکر ورته رسي، سوال ورنه کوي. دا طریقه په کار ده چې موږ ته شروع کو رتختونه غځې نه یو ساعته پورې یو ټیمه پورې غځې کې څور سره و الله ته زاری کوو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یسلط علی الکافر فی قبره 99 تنینا، کافر باندې په قبر کې یو کم سل اژدهاګانې غو مسلط کولې کېږي، یو کم سل اژدهاګانې
تنحسو وتلدغه دغه اژدهاګانې ټکونه ورکوي دي صاحب قبر ته حتی تر دې پورې تقوم الساعه قیامت قائم شي. لو ان تنینا نبی علیہ السلام فرمایي دا ماران داسې دي اژدهاګانې داسې دي وی که یوه اژدها د دې اژدهاګانو نه نفخ فی الارض په ځمکې کې سا ووایي ما انبتت خضره په دې روی زمین باندې یو شین بوټی به هم رونه خیږي هغه دومره زهریلا اژدهاګانې دي. یوه اژدها که د قبر نه سر راښکاره کړي او سا واخلي بار طرف ته نو د دې زهریلا سا په وجې باندې په مخ ته ځمکې باندې یو شین بوټی به هم رونه خیږي هغه دومره زهریلا اژدهاګانې دي. به یوه اژدها نه به یو کم سل اژدهاګانې هغه په دې باندې مسلط دي. تاسو په خپله باندې اندازه ولګوئ وړوکې غونې قبر ده وړه غونې کمره یې چې تا ته پته ولګېږي دي کې مثال طور سره مینګک ته یا مثال طور سره منګور ده لیټ لګېدلي یو هر شی لګېدلي بیا هم سړی ټینګېدلی نه شي هغه ځای کې یو منګور وي غټې کمرې کې بیا په دې وړه غوندې قبر کې یو کم سل اژدهاګانې او بیا د هغه د زهرو نبی علیہ السلام وضاحت تفصیل په دې طریقې سره کړی ده وی که دا سا واخلي نو د ده زهریلا سا په وجې باندې په مخ ته ځمکې باندې یو شین بوټی به هم رونه خیږي. تاسو اندازه ولګوئ دي کافر او دي صاحب قبر به څه حالت وي. الله د مو تاسو ټولو د ایمان سره مرګ نصیب کړي. بل روایت ته جابر سے فرمائی قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ده. بنو قریظه څخه کله محاصره شول د په خلی باندې نبی علیہ السلام فیصله کړی و غزوه خندق کې دا زخمی شولو او بیا ورسته سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ به شهید شولو. جابر سے فرمائی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى سعد بن معاذ. نبی علیہ السلام سره موږ موته د سعد بن معاذ جنازې ته حين توفي په هغه وخت کې کله دا وفات کړل شو. فلما صلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام څخه په د باندې جنازه او فرمایله جنازه وکړه او وزه فی قبره او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په قبر کې خودلې شو وسوی علیه او په دې باندې خاورم برابر کړل شو. سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم فسبحنا طویلا. نبی علیہ السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله موږ مرسه سبحان الله سبحان الله شروع کړل. ثم كبر فكبرنا. نبی علیہ السلام بیا فرمایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر موږ مرسه ویل. فقیل یصحابی عرض کړي یا رسول الله لما سبحت ثم كبرت تاسو سبحان الله ولي ويل بهم الله اکبر والله الله اکبر ولي ويل. فقال نبی علیہ السلام فرمایل لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره. بدغه کم نیک بندو په دې باندې د قبر راجوخ شولو دومره راجوخ شولو چې یو پختي په بلې پختي کې ورنه وتعالى حتى فرجه الله عنه. یموږ د تسبیح او تکبیر په وجه باندې الله تبارک وتعالى دغه تکلیفونه لري کړو. دا چا معاملہ ده؟ دا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ معاملہ ده. شهید ده امدارن کې جلیل القدر صحابي ده او دا غینی کوي تمام او تاسو هم نشو کولای چې ورسیږي هغه دا حالت ته په دې باندې د قبر راجوخ شولو موږ سبحان الله الله اکبر ما به دغه سفارش باندې الله تبارک وتعالى هغه قبر ورته بیا کولاو کړو. اور اس روایت عبد الله ابن عمر سے دا خبر ذکر کړي. عبد الله ابن عمر سے فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ بارے کې و فرمایل بهذا الذي تحرك له العرش. ودا هغه صحابي ته سدي ته عرش خو زید د وجد خوشالینا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ روح متراغللو وفتحت له ابواب السماء. بجنت کې څومره دروازې وي د روح د پر ټوله کولاو شولې. وشهده 70000 من الملائکه او یا زره ملائکه د جنازې ته حاضر شوي دي. نبی علیہ السلام فرمایي لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. ودی باندې د قبر راجوخ شولو بیا الله تبارک وتعالى ما په سفارش باندې الله دینه قبر کومه قبر کولاو کړو. تاسو خپل اندازه ولګوئ چې ما او تاسو حال وي چې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه حال ده. اسماء بنت ابي بکر فرمایي د ابوبکر صدیق سے بچی ده اسماء رضی الله تعالی عنها او زبیر رضی الله تعالی عنہ بیبی ده. قالت دی فرمایي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبا. ویل نبی علیہ السلام ادریدو خطبه ورکولا فذكر فتنه القبر. نو عذاب قبر تذکرہ نبی علیہ السلام وکړه التي هغه عذاب قبر يفتن فيها المرء چې بدی کې به انسان ازمایښت کیږي. فلما ذكر ذلك نبی علیہ السلام سے د قبر تذکرہ وکړه او د قبر متعلق خبرې وکړلې. دوج المسلمون دوجتا مؤمنانو چغې شروع کړلې په چغو سره داسې وزونه شروع شول داسې جړا ولا وزونه شروع شول په مسجد نبوي کې. ورسته روایت کې راځي اسماء فرمای حالت بیني و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره جړا په مسجد نبوي کې ولګېدله
چې نبی علیہ السلام کومې خبرې موږ نشو اورېدلی چې نبی علیہ السلام داسې دومره ژړا دومره فریاد دومره اوښکې په مسجد نبوي کې تلې شولې فلما سکنت ضجتهم چې کله د صحابه کرامو هغه ژړا خاموشه شوله قلت اسماء فرمای قلت لرجل قریب مني ما سره یو کس نږدې و ما غینه تپوس وکړلو اے بارک الله فیک الله د تا ته برکت نصیب کی الله د تا ته پویر نصیب کی ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر قوله په دې اخر کې نبی علیہ السلام څه فرمایل د اخري خبرو باندې زه پوی نه شولم ژړا و زیاته فریاد و زیات چغې و زیاته قال غسړی ما ته ویل نبی علیہ السلام فرمایل قد اوحی الی بما ته وحی کړل شوی دا انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنه الدجال و تاسو با باندې با ازمایش کېدل شي دغه تکلیف تاسو در کول کېږي په قبرونو کې قریبا من فتنه الدجال د دجال د فتنې سره نږدې کومه زمانہ ده و دې زمانه کې به تا کوم امت ته هغه ته په قبر عذاب غویر کول کېږي اعاذنا الله عن ذلك الله د موت تاسو ټولو ته پناه نصیب کی اخر نه روایت ذکر کو جابر سے روایت ته فرمای روایت کې نبی علیہ السلام نے قال اذا ادخل الميت القبر میت سکل قبر کې داخل کړل شي مثلت له الشمس عند غروبها ودیتا په دې قبر کې داسي منظر پیشي لکه مرسترګه ډوبېږي مرسکله ډوبېږي دغه کوم وخت وي تاسو وخت دیتا هغه اخذل شي نو دغه کوم میت نو فیجلس داکینی یمسو عینیه سترګې په مګلو باندې کی ويقول وي دعوني وصلي ما پرېږدي د سلمنزو کمه اخر منځ ټیم نه زیات المزم قضا کیږي مزګر المزم قضا کیږي نو سترګې ومږي او غینه بعد دغه आवाजو کې دعوني وصلي ما پرېږدي د زمونځو کم خدا هغه سره چې دنیا کې المن سره محبت وي اچھا سو دنیا کې منځ سره محبت وي هغه ټیم کې به منځ سوچ او فکر سره وي دا نیک بخت انسان دا او که کم نوجوان او کم سره داسي څنګه سره د منځ فکر نه وي کړه او کنه کړه نه کړه ایس غم نه ایس فکر نه نو هغه خلینه به ګډي وړي وزي الله د داسې حالت د موت تاسو ستل کی زما عزت مند ډېر سخت مرحله روانې دي دا تاسو یو روایت صرف د قبر ولا واوریدل چې نبی علیہ السلام د قبر متعلق څه خبرې کړې دي سبب ان شاء الله یې به بغینه مخکې نور کوم حالات هغه به ذکر کوو دعا دا کول پکار دي چې خدای مو اخیره خاتمه په ایمان کې انسان اخیره خاتمه په ایمان وي نو ورسره کوم مرحله دي الله تبارک وتعالى به مهرباني کوي خو هیڅ پته نه لګيږي چې اخیره خاتمه په څه حالت کې په مصر کې مؤذن شل کال هغه اذان کړو ظاهر خبر چې شل کال کم کس اذانو کی نو جمع المسخ بخامخه کوي نو شل کال هغه جمع المسخ کړی دا وکله سو وفات کېدو خلینه کلمه د کفر وته الله د داسې حال نمو تاسو ستل کی دي دوی نه خپل عمل باندې غره کېدل نه دي پکار خپل عمل باندې دو اعتماد نه د پکار بار کوشش پکار دا کما ما عمل دا خو ډیر کم د لګ نور پکار دا یره دا عمل خو کم د لګ نور پکار دا نور کوشش پکار دا هیڅ پته نه لګي چې ما اخره خدمه بسرنګي ما قبر زندگی بسرنګي ما حشر زندگی بسرنګي الله د مو تاسو ټول دغه منازل آسان کی اخلاص سره دعا وکي الله د څه سمولتي قبول او منظور کی په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی الہ العالمین اخر خاتمه مو په ایمان کی الله سن کدن سختي نه موسته قبر سختي نه موسته حشر سختي نه موسته الله جهنم سختي نه موسته الله جهنم نه پناه نصیب کی الله جنت الفردوس مو تاسو ټول ته نصیب کی الله نیکو اعمال توفیق نصیب کی بد اعمال نه موسته تاسو سوالو کې سي خدایا اته د ازمایښونو امتحانات نه یو به د ازمایښ به د امتحان مو کامیاب کی الله مو عافیت معاملو کی الله کرم او مهرباني معاملو کی الله آسان معاملو کی الله سخت معاملې نه موسته لکه آسان حساب مو سره وکي سخت حساب نه موسته به حساب او به کتاب جنت نصیب کی الله پریشان حال او پریشانی ختم کی چا باندې قرضو بجونو نه اخلاص کی سو خپل بیماران وي کورونو کې بیماران وي هسپتالونو کې بیماران وي الله صحتونه نصیب کی الله چا اولاد نه نارینا صالح اولاد نصیب کی چا اولاد وي فرمان بردار او ګرځي چا کورونو کې به اتفاقی په مینه محبت بدل کی الله مسافر خوشحال ساتي بهترین روزګارونه نصیب کی کورونو ته خیر را پیښ کی هر قسم افات او بلیاتونه وساتل کی امو تاسو حقداران او فاطمه مردگان اسلام ټولو ته بخنه وکي کم ژوند دي هدایت تامه او صراط مستقیم نصیب کی امو بچي تاسو بچي الله څومره کشران دي ټولو ته علمي عملی ترقی نصیب کی الله مو ټولو ناراضي شي جامع تم دعا وکي الله جامع ذریات غیب نه مهیا کی هر قسمه ترقی او نصیب کی تر قیامت پورې آباد او شاداب وساتل کی ټولو مدارس او مساجد او مراکز او خانقاهونو علما او طلباء او مجاهدین حق او حرمین او شریفین حفاظت وکي ټول امت مسلمه حفاظت وکي الله دغه بیماری کوم رغلی د پوره امت مسلمانه وچته کی پوره انسانیت نه وچته کی څوک کی گرفتار دي چا باندې دغه بیماری د الله غوی نه لری کی څوک نه بچتي غوی نه بچو ساتل کی الله مټولو ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصیر